نن د برګو علاقې په داسې صحرا چې پروت دی پاکستان تحریک انصاف جنډه دا عمران خان دلته راغلی و دا د لکي مروه ته خیرنۍ باونډرۍ ده دې ته چا دار ورساوه دا بچیو ته چې دا عمران خان بهترین لیډر د جنډه شوره و عمران خان چیرې چې کوم کس موږ ته ودروي انشاءالله چې موږ یې سپورټ کوو د پی ټي آی یا باقي هم امید نشته چې تر اوسه نه وسلو نور به څه وسي موږ به ووټ صرف پی ټي آی ته ورکوو هغه چې څوک راځي چې څوک دروي موږ کس سره شرط نشته چې دا ده لا دا ده خو انشاءالله موږ ته به رڼا راروي ووټ د ښځې د نره د کم د ستر ټوله عمران خان په زړه چې ده عمران خان له زړه نه وتل ډېر مشکل دي انشاءالله چې ووټ به بیټ ته ورکوو مخکې خو مو جمعیت ته ورو خو موږ به دوکه کېدلو چې یاره داسې دا دین دا او داسې دي داسې دي په قسم قسم بانو باندې حقیقت پته خو چاته دومره نه لګېده لکه سوره چې اوس عمران خان باندې موږ پوه شوي چې دا خو وټ قیمتي شای ده ضمیر ده مخکې خو به خلکو خرڅول چې کوم ډېر دینداري کسانو هغه هم پوه اسله رواړېدل پی ټي آی ته لکه ډېر بیخي د نورو پارټیو انقامات ستا نه چې دا به ووټ واخلي بیا که واخلي په 100 چې به 5 ووټ د نورو پارټیو انشاءالله دوره موږ د کلي چې ګرځو ماحول وینو عمران خان چې دا یو سچه لیډر ده سچه لیډر خو پاکستان چې چلول ډیر مشکل دی خو الله دې دی وچه بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو درنو کتونکو یو ځل بیا د مروت کمیونټي आवाज سره مخاطب یو قدرمنو نن داسې علاقې ته بیا راغلی یو چې یو کال مخکې موږ دلته راغلی یو فرید آباد داخلي برګي چې دې چې موږ ملک عنایت الله خان سره یو ویډیو کړی ولا تاسو ته به عزتمندو پته وي چې د 20-25 بچي درې ودونه نو هغه هم ډېره زیاته هیټسلې وړله نو عزتمندو نن موږ بل مقصد دلته تېرېدلو بای چانس نو موږ د پاکستان تحریک انصاف جنډې بچو چې ولیدلې نو پته مو وکړله چې بای دا ویله چې موږ پاکستان تحریک انصاف عمران خان عزتمندو ډېره لوږه علاقه او د عمران خان اواز دلته راسېده نه او مطلب دا چې دا جنډې جای په جای لګېده نو یقینا خبره ده دا یو مقبولیت ته یقینا موږ پر هره پارټۍ عزیزه ده خو حقه سچ به چېرته نه پرېږدو په دوره صحرا چې ملک عنایت الله خان نو دنه به موږ پاتې کوو چې بای تا خو بچي دي دا کلی دی دلته آیا تعلیم څرنګه ورکوي سکول دې ستا نه دې سته ده جومات دې سته نه دې سته ده نو قدرمنو دا د سټیټ ریسپانسیبلیټي ده چې کا لري کا لوګي کا شاړي ته به د دې بچو تعلیم ذمہوار نو ملک عنایت الله خان په لاره درومو چې آیا د پاکستان تحریک انصاف جنډې دې لګولې دي دا بچي چې دي آیا ته څه ویوز دي پاکستان تحریک انصاف باره بسم الله الرحمن الرحیم زه د تاسې د امارت کمیونټي نیوز والو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسې حق او سچ پته چې کومه ده کوو ده ټولو ناوله خبره دا ده چې موږ د عمران خان په باره چې لکه موږ واحد دا یوه رڼا وینو چې عمران خان به انشاءالله په ملک باندې رڼا راولي نوره خو چې د کوم بادشاهان دي شهباز شریف ته یا نوره دي دې نه موږ هېڅ د رڼا 75 سال چې موږ دوی هېڅ توقع نه ولیدله د کامیابي څه ذریعه مو نه کړه معلومه هغه نه بعده موږ لکه عمران خان دپاره بچی مې تر د قربان او موږ خپل ځانونه تر د قربان ځکه چې موږ دغه واحده یو دا یوه رڼا ده چې دا په عمران خان چې وینو په صدیو چې بیا داسې لیډر مندول دا ډیره مشکله خبره ده خو که خدای چیرې بیا موقع په لاس ورکړه موږ خو انشاءالله چې پوره سپورټ ته ده که چیرې دته خدای بیا موقع په لاس ورکړه انشاءالله چې موږ بچیانو به د پرورش خیال ساتي عنایت الله خان داسې په لوږې باندې پروت یا عمران خان باندې دعویدار یقینا ډېر لوی موږ دنیا ته شورېږو دا لکه مروت ټانګ ډي خان دی چې شورېږو ډېر خلک د باندې ډېر مطلب دا چې مینه لري ورسره تا دلته بچیو ته دا دوره څلور درې ودونه دي بچي دي بي سي کې څه نو آیا د دې تعلیم څه دلته سکول لا څه شته یاره دلته خو سکول نشته ځکه چې خو داسې حکومتونه چلیدلي دي چې عمران خان غریب خو یو ور په واک چې راغی خو لکه خزانې ته سې ویار شای داسې پوره وسایل نشته د تعلیمو ځکه چې موږ دلته د سوارۍ ترتیب کوو زه خپل بچیانو ته هغه که په کار ځي که بیا داسې چې خو ملک خرڅوني خو بچیانو خو تعلیم اکته په کوو موږ لکه سکول لږ لرې ده داسې 4-5 کیلومیټره باندې به وي لږ وطن ده لکه سوارۍ ترتیب کوو کلي ته د سکول ته
نور خو دلته نږدې څه او سهولیت دلته خو ډېر خانان تېر سي لکي مروت چې مختلفې پارټیو لوی داویداري یې 70 سال راسې کړې ده دې څه شانې دي ته کړي یاره خو دعوې خو بیا کولې کوم ایم پی ای یا ایم این ای چې راځي دلته هغه خو پیله نه دا دعوې کوي چې زه به داسې کوم زه به داسې کوم خو چې بیا کله په واک چې راشي بیا ورک سي غایب سي بیا یې موږ دې ته نه موندو چې خالي وخو یې وینو چې سترګې څرنګې دي بیا منډر نه وایي چیرې په عید چې بیا ټیم نه درکوي ځکه چې داسې حکمرانان په موږ ملک باندې الله راولوي چې خو که چیرې روغ حکمران پر راغی عمران خان چیرې چې کوم کس موږ ته ودروي انشاءالله چې موږ یې سپورټ کوو د پی ټي آی یا باقي هم امید نشته چې تر اوسه نه وسلو نور به څه وسي یعنې تاسې به ووټ صرف پی ټي آی ته ورکوو موږ به ووټ صرف پی ټي آی ته ورکوو هغه چې څوک راځي چې څوک دروي موږ کس سره شرط نشته چې دا ده لا دا ده خو انشاءالله موږ ته به رڼا راروي پی ټي آی ووټ د ښځې د نره د کم د ستر ټوله عمران خان په زړه چې ده عمران خان له زړو نه وتل ډېر مشکل دي انشاءالله چې ووټ به بیټ ته ورکوو مخکې مو چاته ورکړی مخکې خو مو جمعیت ته ورو خو موږ به دوکه کېدلو چې یاره داسې دا دین دا او داسې دي داسې دي په قسم قسم بانو باندې حقیقت پته خو چاته دونه نه لګېده لکه سوره چې اوس یعنې عمران خان چې راغی تاسې پوه شلو عمران خان باندې موږ پوه شولو چې دا خو وټ قیمتي شای ده ضمیر ده مخکې خو به خلکو خرڅول اوس پته ولګېده چې دا خو حقیقي شای ووټ ده نیت الله خان ډېر په یو سایډ باندې پروت دی سلیمان خیل تر سره دی برګي دي ټوټلی تا څه خیال ده چې ووټ په دلته چاته میلاویږي کومې پارټۍ ته یاره خو بیخي ما خو دا امید چې کوم ډېر دینداري کسانو هغه هم پوهیسله رواړېدل پی ټي آی ته لکه ډېر بیخي د نورو پارټیو انکامات ستانه چې دا به ووټ واخلي بیا که واخلي په 100 چې به 5 ووټ د نورو پارټیو انشاءالله دوره موږ د کلي چې ګرځو ماحول وینو د نوجوانانو ډېر زیات جذبات دي عمران خان خو بار بار دا حکومت پسې لګیا د نیسي یا پرچې ورکوي آیا دا تاسو څه خیال ده او دا خیال مې ده چې عمران خان چې دا یو سچه لیډر ده سچه سړی خو په پاکستان چې داسې مخکې بادشاهان تیر سوي دي چې مړه سوي دي په دنیا چې داسې چې سچه سړی خو ډېر لکه په مرګ خطرې آیي لکه سچه لیډر خو پاکستان چې چلول ډېر مشکل دي خو الله دې دی وچلوي عزتمندو ملک نیت الله خان چې د برګو علاقې اوسېدونکی عزتمندو وایي چې ما د راتلو لارې ته هره شپه کاته کړي دي کامل منځونه د سهار په لمر خاته کړي دي او دا د منم چې تا په خیال چې دوزخي به یم خو ما کارونه پښتانه کړي دي عمران خان یو بهترین لیډر و یقینا عزتمندو د خبرې تاسې ما هر خبرو ته مې مه ګورو حقیقت هر سړي ته دا پته لګېږي چې د ما ویډیو ګوري عمران یو لیډر ده یو لیډر دی قوم ته خدای ور پیدا که بعضې خلک یې تنقید وکړي کمنټس یې وکړي دا نه ده په کار که بیا تنقید وکړي دا څه داسې اوقات نه لري حقیقت ته دې سړی ګوري ګوره یو لیډر راغی ټولو دنیا به ویله چې پاکستان خلک غله ده خو عمران خان چې راغی ایږه دا ثابته کړله چې ما لیډران نه دي کار ما خلک روغ ده کارونه یې سوره وکړل دنیا ورلډ رغېږي یو پاکستانی خو نه رغېږي نن د برګو علاقې په داسې سیرا چې پروته دي پاکستان تحریک انصاف جنډه دا عمران خان دلته راغلی و نن چې ملک موږ پاکستان څومره کوښلی ملک ته آینه قانون تابعداري بیا کوو نن څه لګیا دي په لاهور چې یو طرف ته پی ټي آی ول نیسي یقینا موږ هغه عزیزان دي پالټۍ ده ووټ ته وابستګي به دي بل طرف ته پولیس موږ خپل پولیس ته په لوړو والسي نو عزتمندو دا کرایسس چا جوړ کړل یو لیډر الیکشن ولې نه کوو دا موږ په داسې جي باندې ولاړ یو چې دا د لکې مروه ته خیرنۍ بونډرۍ ده دې ته چا دار ورساو دا بچیو ته چې دا عمران خان بهترین لیډر د جنډه شوره نو عزتمندو چیرې نشي کېدلی موږ سرچ کوو چې پاکستان تحریک انصاف نه بیخي څوک دلته ووټ چاته نه ورکوي دا ادا که هسې عبس ستړی به وکړي نو دلته نیت الله خانه تاسو لمانځه چیرې جومات لا یاره جومات خو مو لکه مولوي صاحب نیولی ده دلته جومات سبق ښیي عادي ماشومان لکه اوس ناست دي سبقو ته چینېږي خو جومات خو مو لا څه ترتیب فی الحال نسته او دغسې لکه اوس که ویډیو مخ ور واړې کړه سي وینې چې انشاءالله موږ به جومات په حوالې سره انشاءالله یاران دوستان دا خبرې اروي
جمعات په ان شاء الله موږ به مروت کمیونټي اواز همتی بچي ور وز باور وشي دلته به ان شاء الله جمعات جوړیږي الله په فضل ا دې موږ دا کوم عزتمن عمرې ته تللی وړي ان شاء الله په 15 تاریخ راغلي دي ان شاء الله د خبرې عربي دلته به ان شاء الله ته جوړو او مطلب دا شي ورنه دا ویډیو اصل چې مقصد دا و چې تا بچو خو ویډیو موږ کړې ولا آیا دې ته تعلیم څه بندوبست دې ته څه ترتیب ته کوي خو الله دې تعامل سي دعا وکړو چې پاکستان باندې خدای ډېر عزتمن یو لیډر راولي الله دې هغه چې موږ مل پاکستان ته خیری عوام ته خیری پشه ډېر مهربان